نو هغه سره به دا فکر نو الله جل جلاله ودخی. دویم دا چې وزن د اعمالو به کېږي، هغه یې وایي چې دا معانی دي، اعراض دي، د اعراضو وزن څنګه کېږي. نو د دې په باره کې درې جوابونه دي. یو جواب دا دی چې چا عمل کړی عامل د هغه وزن به کېږي. ابو هريره رضی الله عنه راوي دی او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی بخاری کی، انه لیأتی یوم القیامة الرجل السمین العظیم لا یزن عند الله جناح بعوضة. په ورځ د قیامت به یو غټ سړی لوی سړی راوستی شي او دغه وزن به د الله جل جلاله څخه د ماشي د وزرم برابر نی، د ماشي د وزر بم برابر نی. نو دغه کس عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه راوی دی. رسول الله صلی الله علیه ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي د دې حدیث، او بخاری کې دا حدیث تا، په مسلم کې مشته. نو یو قول لا بعض حضرات وای چې وزن به د هغه کس کېږي چې چا عمل کړي، هغه به کې خودي شي. او بل دلیل په دې باندې د احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې حدیث ذکر کړی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په باره کې دی، راوی حضرت علی کرم الله وجهه دی. هغه فرمایي چې یو ځل صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بهر ووتل. نو عبد الله ابن مسعود صاحب ونې ته وخېژولو، د مسواک ونه شجرة العراق، او دا غې نه چې کوم دی نو یا میوه شو کولی یا مسواک څنګه پرې کوله. نو عبد الله ابن مسعود صاحب پنډۍ چې وي نو هغه ډېرې نری وي. نو صحابه وخندل چې د پنډۍ څومره نری وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د عبد الله ابن مسعود صاحب پنډۍ وګورم خطل وی چې او یا رسول ډېر نری پنډۍ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په الله باندې قسم وي د عبد الله ابن مسعود پنډۍ د الله په نږدې په ورځ د قیامت په تله د میزان کې د احد د غر نه زیاتې درنې. نو بعض حضرات وایي دې نه معلومیږي چې وزن به د هغه کسانو کې. اکثر حضرات د دې جواب دا کوي چې نه، دې نه مراد د هغې قدر دی، قیمت دی چې الله جل شانه سره به د عبد الله ابن مسعود قدر وي. او غړومبنی حدیث چې تیر شو د هغې کافر به خدای سره قدر نی، ځکه چې په هغه کې ایمان نشته، هغه کې اعمال صالحه نشته. دې نه مراد د هغې حرمت او د هغې قدر دی، الله سره به د هغه نی او د ده به وي صاحب ایمان.